بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو د دې ځای پورې منګه چې څومره کتاب د سر نه شروع کړو نو اول خو منګه مقدمه ویله د حمد و ثنا نه بعد په مقدمه کې درې فصلونه بیان کړیو چې په اولي فصل کې د علم النحو تعریف موضوع غرض، په دویم کې بیا د کلمې تعریف، د کلمې اقسام، اسم فعل حرف، د اسم فعل حرف تعریفات، علامات، وجه تسمیه، او د دې سره سره موږ دا هم ویلو تاسو ته چې لکه د اسم دا علامې ولې دي، لکه اسم الف لام ولې علامه ده، مضاف ولې د اسم علامه ده، دغه شان دي د فعل په علاماتو کې منګه دا ویلو چې ضمیر په پکې وړي راغلی او دا منګه ټوله وجه ملي. دویم فصل کې بیا د کلام متعلق ذکر وکړو چې کلام په دریم فصل کې چې کلام څه ته وایي او کلام د څه نه جوړیږي، جمله اسمیه څه ته وایي، خبریه څه ته وایي، فعلیه څه ته وایي، د جمله اسمیه اول جز ته مسند الیه څه ته وایي، دا ټول خبره اترې دا شوې. بیا شروع کړو چې د مقدمین وروسته کتاب د چې شروع کو نو چې په دې کتاب کې بذر درې سوزر متعلق ذکر کوم د اسم او د فعل او د حرف. د اسم چې تقسیم شروع کو ول اسم دوا قسمونه، اسم معرب او اسم مبني. نو دا اسم معرب د دې پر لکه شروع دی و منصوبات په کې وي، مجرورات وصف وي او بیا به توابع، بیا معرب به ختم شي بیا مبني با شروع کوي. دا چې د اسم دوه تقسیمونه دي، دوه قسمونه دي، یو معرب دی یو مبني دی. اول د اسم معرب تعریف وکړو او کل اسم رکب مع غیره ولا يشبه مبني الاصل. د اسم متمکن وې دي ته مو اسم معرب او اسم متمکن یو شی دی. د اسم متمکن 14 قسمونه دي چې دا موږ په نه حساونو باندې یاد کړو. موږ وی چې دا دغه په نه حساونو باندې موږ یادو چې دا درې نه موږ ته نه اصناف سین دا راوځي. اصناف بیا بیان کړل په تفصیل سره، بیا په بل فصل کې منصرف او غیر منصرف بیان کړل چې دا منصرف څه ته وایي، غیر منصرف څه ته وایي، د اسباب غیر اسباب مناصر سری اسباب مناصر هر تعریف او داغه مثال او داغه د غیر منصرف د سبب جوړېدو لپاره شرایط دا ذکر شول. بیا داغه نه بعد بقې دا ذکر شول چې دا اسم معرب دا په درې قسمه باندې دی، یا به مرفوع وي، یا به منصوب وي، یا به مجرور وي. نو اته مرفوعات دي، دولس منصوبات دي، دو مجرورات دي. نو اته مرفوعات الاول ذکر کړل فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر او سلور نواسخ. نو وای کې د فعل متعلق خبر وکړلې، بیا فعل وکړه موږ مذکر راوړو، کله به مؤنث راوړو، کله به واحد راوړو، کله به تثنیه راوړو، کله به جمع راوړو. او بیا مبتدا کله چې نه دا نکیره واقع کېږي چې کله شو واقع کېږي او مبتدا نکیره مخصصه ته وایي، پس سره په نکیره په مبتدا کې تخصیص راځي. او د شانتي د دې سره سره بیا مبتدا خبر پرې کې دا خبر په مبتدا باندې مخ کولای شي کنه شي مخ کولای شي کله مخ کولای شي نشي مخ کولای نو کله دا خبره تر کړو. بیا افعال ناقصه ته وایي سا عمل دی او دا افعال ناقصه کم دي تا مثالونه او عمل د حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل کم دي سری عملی سره دي د حروف مشبہ بالفعل ولي وي دا خبره. بیا درې ما ولا مشبهتان بلیسا ولی ورته وي او درې مثالونه او درې عمل او دلایل فی جنس د خبر دا. بیا دا غي نه بعد موږ منصوبات وي چې دولس منصوبات پنځه مفاعل، مفعول مطلق او مفعول فيه، مفعول به، مفعول معه او مفعول له. بیا حال، تمیز او مستثنا او بیا سلور نواسخ. نو په مفعول مطلق موږ د مفعول مطلق اول تعریف وي، بیا مفعول مطلق د سره پر راځي او مفعول مطلق د خپل فعل سره یو شان راځي، تغایر پکې راځي کنه راځي، تغایر په څو قسمه لري، په درې قسمه باندې دا پکې ذکر کړل. او د مفعول مطلق فعل کله حذف کول جایز او کله حذف کول واجب دي. هغه بعد منګه دا وې چې د مفعول به تعریف سره مفعول به خپل فاعل باندې کله مقدم کول جایز، کله مقدم کول واجب، کله مقدم کول ممتنع دي. او د دې سره موږ دا وی چې د مفعول به فعل دا حذف کول جایز کړي دي او واجب کړي دي. نو په یو صورت کې جایز دي او په څلورو صورتونو کې واجب دي. کم صورتونو کې چې واجب دي پای کې نمبر 1 او وجوبي ځای دی، نمبر 2 هغه تحذير دی،
نمبر 3 ما من عامله على شریطه تفسیر ده او سلورم نمبر منادا ده دا منادا کې منګه دا خبرې کړې وي حروف ندا ستوي او منادی ستوي منادا ستوي د منادا اعراب سره مستغیث ستوي مستغاث ستوي مندوب ستوي نطبه ستوي دا خبره اترې مونږ کړې د دې سره سره مونږ بیا مفعول فی شروع کو مفعول فی تعریف وکړو دا غي مونږ مثال وی چې پای کې را فعل واقع شوی هغه ته ظرف وی ظرف زمان او ظرف مکان قسمونه محدود مبهم دا ولې به مبدي ولې به منصوبي دی وجه وي بیا مفعول له چې دا غي لپاره یا دا غي د وجه نه فعل واقع شوی مثال وی او دا ولې به منصوبي او دې ته نور خلق جننه دا ورته سوې مفعول به ورته وي که مفعول له ورته کنه مفعول به ورته وي بیا مفعول معه چې دا شو نور ذکر شي چې او په مان د معمن وي دې معنی عطف ولا اعراب یو کنه سب ولا نو سلور صورتونه دا ویل شو بیا حال چې هغه د فاعل هيئت بیان کړي یا د مفعول هيئت بیان کړي نو دا غي قسمونه بیا حال لپاره کوم خبره حال باندې کېږي کوم معرفه به ذل حال باندې کېږي کوم معرفه کې ذل حال نه کېرو نو حال په بای باندې مخ کولېږي او حال چې د مفرد راځي کله کله حال جمله راځي اکل چې حال جملې نو بری کې باید عائد کله ضمیر راځي کله واو راځي خبر یاد دي کنه بیا تمیز مونږ ویلو تمیز اسم مبهم نه ابهام لري کړی دا چاره چې ابهام لري کولېږي ته ممیز وای دا ابهام چې لري کړی نه یا به مفرد نه لري کړی یا به د جملې نه لري کړی نه مفرد نه چې ابهام لري کړی دا هیڅ وخت قسمونه دي یا به دا نسبت نه ابهام لري کړی یا به دا یا به مقدار نه لري کړی یا به غیر مقدار نه کله مقدار نه لري کړی څو قسمونه دي پنځه یا به د عدد نه لري کړی یا به د کیل نه لري کړی یا به د وزن نه لري کړی یا به د مقیاس نه او یا به د مساحت نه لري کړی او کله غیر مقدار نه لري کړی نو هغه با منصوب هم راځي او کله کله مجرور راځي او چې کله د نسبت نه ابهام لري کړی نو هغه ته جمله ورته ملګي او نسبت کتوا بزیدون آمدن بیا موږ وی چې مستثنا څه ته وایي کلمات استثناء کم دي مستثنا مفرغ مستثنا غیر مفرغ مستثنا متصل مستثنا غیر متصل او د دې سره سره کلام موجب او غیر موجب دا موږ او د مستثنا اعراب وي چې مستثنا باندې په پنځو صورتونو کې نسب راځي په یو صورت کې دا د عامل مطابق ویل کېږي په بل صورت کې به دا مجرور ویل کېږي او په بل کې نسب جوړول هم جایز دي او بدل جوړول هم د ماقبل نه جایز دي او بدل جوړول دا غوړه دي خادم بیا موږ د افعال ناقصه خبر وي د افعال ناقص او دغه په دې کې د اعراب د غیرو دا هم شو دا افعال ناقصه خبر دا چې دا منصوبي د حروف مشبہ بالفعل اسم منصوبي او دا لال فی الجنس اسم د دې مختلف صورتونو راځي په یو صورت کې منصوبي په یو صورت کې مرفوع وي په یو صورت کې مبني بر فتحه وي نو هغه صورتونه چې نن دا ذکر کړل او په یو صورت کې 15 صورتونه راغلي راځي نو دا ویل شول دا غي نه بعد پرون سبق بیا ما ولا مشبهاتن بلیسا اسم داغي خبر ترين دا ویل شو چې ما ولا مشبهاتن بلیسا چې دا ستوي او دا دې خبر وکړه عمل کې او کړه به عمل نه کوي او بنو ته به معلل عمل نه ور کوي دا طریقه دا وشو نو دا مرفوعات منصوبات دا وشو وس مجرورات دي او بیا بس توابع خیر سره بیا به دا معرب سره زموږ ختم شي او زموږ دا یو سیشن دا ورته ختم شي د خیر سره وزادونه سبق جماعت اوس تو وی کنه پدې کې څو د پرچې ټول سوالات ما ته حل کړل صحیح ده پدې کې څو پرچې په کوم راغله پرچې مې راته وخولا صحیح ده او و مې راته ویلا او کته پرچې راته وخیا نو دا پرچې ده دا پرچې ده هغه پوښو په باندې زه ګور اړه خو استاد یم دا د پرچې مې و مې راته ویلا او مې راته وخولا صحیح ده کنه تاسو د پرچې راغه دام دا او دام دا سوچ کوئ چې لکه دا به څنګه پرچې اته سوالات په د خیر سره په هر سوال کې بدوت وجود ای او په هر جز کې بیا دوت درې خبرې وي ته پوه شو چې دا اول سره کتاب والا او د اخر سره پورې ان شاء الله د توابع د اخره پورې دا پورې سو پرچې جوړ شي دا اگر چې مال توابع نه دی ویلي او توابع سوال مې بغیر اوس طریقه د خیر سره دا مې ته مو ویزا یادوي وس منګ با دغه شروع کو مجرورات نو په کلام عربی کې دو سيزونه دي دوه اسمونه دي چې پای باندې جر راځي په کلام عربی کې دوه اسمونه دي چې پای باندې جر راځي جر دي نه کنه جر دا یوازې کسرې ته نه ویل کېږي بلکې الګي دا سویدو چې حالت جری دا په مختلف صورتونو کې راځي اندا حالت جری کله مکسور راځي کسره ده عام نقله اصلي نقه د حالت جری دا کسره ده نو کسره هم راځي فتحه هم راځي
یا ما قبل مفتوح هم راځي یا ما قبل مکسور هم راځي. پوه شئ حالت جری په کسرې سره په کم صورتونو کې راځي، په کم صنف کې، په صنف اول کې او په صنف ثانی کې. بیا حالت جری په فتحې سره په کم صنف کې راځي، په صنف الثالث کې، په غیر منصرف کې. او حالت جری دا په یا ما قبل مفتوح سره کله راځي؟ دا مستثنا په صورت کې. او حالت جری په یا ما قبل مکسور سره کله راځي؟ په صنف الخامس کې، خامس کې، سادس کې. واو شو بنه معنی نو د حالت جری مطلب یوازې دا نه دی چې بری باندې بکسره راغلی، لکه زما جاءنی مسلمین، جاء مررت بمسلمین، نو اس مررت بمسلمین بری کې را مسلمین په حالت جری کې اگر چې بری نون باندې لپاسه زبر راغله ده خدا جمع مذکر سالم ده او صنف السادس ته او د صنف السادس حالت جری ته نندا په کسری سره راځي، په یا مقبول مخصوص سره راځي. الګه پوه شو بنه معنی ها. نو یو دو مجرورات دي، یو ته لګي کې مجرور به حرف جر او یو ته لګي کې مجرور به اضافت. صورت وای مجرور به حرف جر او یو ته مجرور به اضافت. مجرور به حرف جر دي ته لګي چې هغه د حرف جر ملفوظ د وجنه، حرف جر ملفوظ د وجنه دا مجرور تاسو شته ته شته د حرف جر مجرور د وجنه دا مجرور وي. او مجرور به اضافت دي ته وای چې د حرف جر مقدر د وجنه دا مجرور وي، د حرف جر مقدر د وجنه. دلته کې بس صرف د مضاف ذکر کوي، د مضاف الیه دلته بس صرف د مضاف الیه ذکر کوي. او دا مجرور به حرف جر چې دی کنه دا ان شاء الله ورستو بیا په قسم ثالث کې یعنی کم چې د غری حروف دي نو پای کې به د حروف جره باس به ال دغه کوي. پوه شو به معنی دلته کې غصب لگا اسماء ذکر کوي کنه نو په اسماء کې یو اسم مجرور راځي چې هغه مضاف الیه وي، یو اسم مدغر راځي مجرور چې اسوي مضاف الیه. مضاف الیه څه ته وایي؟ مضاف الیه هر هغه اسم ته وایي چې دې ته د بل څه نسبت شوی په واسطه د حرف جر مقدر سره، په واسطه د حرف جر مقدر سره چې دې ته د یو څه نسبت شوی په واسطه د حرف جر سره. کا جی مولوی خدي ها په واسطه د حرف جر سره. نو کا حرف جر پکې وکنه حرف جر پکې ملفوظ نو دې ته ویلېږي جار مجرور. سور ته وای جار مجرور. او کا حرف جر پکې نه نو بیا ورته ویلېږي مضاف مضاف الیه. سور ته وای مضاف مضاف الیه. لکه مې غلام زیدین نو بدی کې دا زیدین چې کنه دا مجرور دی او دې ته ویلېږي مضاف الیه. ګوره ما تاسو په کائنات کې چې یو لفظ راځي کنه دا اسانه خبره ده چې قران دی که حدیث دی او که فقه ده او که هر څه دی، خو چې یو لفظ په دې باندې زیر راغلو کنه زیر یا به فتح راغلو یا ما قبل مکسور د حالت جری کې راغلو نو دې دوه صورتونه یا به د مکه حرف جر راغلی او یا به د مکه مضاف راغلی. سبب راغلی مضاف یعنی دا به مضاف الیه وي د دې وجه نه به دا مجرور. مضاف الیه څه ته وایي؟ هر هغه اسم چې دې ته نسبت شوی د بل څه په واسطه د حرف جر مقدر سره، په واسطه د حرف جر مقدر دا کنه چې لکه پدې کې همیشه د پر حرف جر پټ وي، لکه غلام زیدین په اصل کې غلام لزیدین صحیح په اصل کې لکه دی زید ته چې دا جر ورکي کنه د مضاف الیه ته دا جر ورکي نو دا حرف جر مقدر ولا ورکي څور ورکي حرف جر مقدر. په دې خبره باندې پوه شئ، په دې باندې پوه شئ تاسو ها غلام زیدین ها. نو دغه ته چې کله په حرف جر قاروي نو دی دا جار مجرور وي. او چې حرف جر لکه ګوره مررت بزیدین په دې کې دا د دې زید ته نسبت شوی دی، د دې زید نسبت شوی دی، د مرور نسبت شوی دی زید ته ها، خو په واسطه د حرف جر ملفوظ سره دی. پس سره دی ملفوظ سره چې ملفوظي نو بیا به دې حرف جر د جر وایو او دی بل د بس وایو مجرور جار مجرور. څور ته وایو جار مجرور. او چې کله به حرف جر مقدر وي نو بیا ورته وایو مضاف مضاف الیه. څور ته وایو د چا چې نسبت کیږي ته مضاف وي او چا ته چې نسبت شوی نه ته سوي لګيږي مضاف الیه وی لګي. الګه پوه شئ په دې باندې پوه شئ تاسو. اوس د دې څخه اقوا د مضاف الیه قاعده بیانې. نیو قاعده عام قاعده دا چې په مضاف باندې با تنوین ناراضي، په مضاف باندې با تنوین ناراضي، په مضاف باندې با تنوین هم ناراضي او مشابه د تنوین به هم ناراضي، تنوین به هم ناراضي او مشابه د تنوین به ناراضي.
د دې وجه دا ده چې تنوین موږ مخکې وي چې اسم تام کېږي نو د څه په ذریعې سره تام کېږي د تنوین په ذریعې سره کنه د تنوین په ذریعې سره نو چې کله په دې باندې تنوین موجود وو نو په دغه وخت کې باندې اضافت لګيږي پوه شئ نو په مضاف باندې به همیشه لپاره تنوین ناراضي د دې وجه دا ده چې تنوین په انفصال دلالت کوي پس انفصال ویل کېږي جداوالی ته چې د دې جملې د مخکې سره تعلق نشته او اضافت دا دلالت کوي په اتصال باندې اتصال یو ځایواله تا کتاب کې خلونه اولاني مګنټه پاتہ ما ول سبق شروع کړل نه ها اضافت چې دا په اتصال دلالت کوي اتصال چې دا یو جمله د بل جملې سره تعلق ده د یو لفظ د یو کلمې د بل کلمې سره تعلق ده نو چې کله تنوین وي جو اضافت بنئ او که اضافت راغی نو تنوین به ته ورځيږي لکه ته غلام زیدون نو د دې ته مضاف الیه نشوي ده ځکه چې د دې اضافت دې نه شوي که اضافت کې نو د دې لپاره ودا ضروري چې نه ما تنوین ورده غلام زیدون او د دې وجه سره چې دا تنوین دلالت کوي په څه باندې انفصال معنی جداواله یعنی دا تنوین اسانه ده چې دا تنوین همیشه د لپاره د کلمې په اخر کې راځي تنوین همیشه د لپاره د کلمې نو چې کله د دې ته نسبت وکي نو دا اوس اخر نشو کنه لکه غلامون ده خو چې کله ته په منځ کې راولې نو د دې غلام نو په منځ کې راغی په اخر کې رانغی چې په اخر کې رانغی تنوین به لري کې هغه پوه شو به باندې ها په دې باندې پوه شوي ها ښه دا مضاف الیه چې کله یو ځای شي نو دې نه مرکب اضافي جوړیږي څه دې جوړیږي ښه دیو پکې دا وایي چې تنوین پکې راغلی یا پکې مشابه د تنوین راغلی مشابه د تنوین نون تثنیه او نون جمع ده نون تثنیه او بل سره نون جمع لکه ته مسلمانې تثنیه نه کنه په اخر کې نون د تثنیه راغلی خو چې کله د دې مسلمانې ته اضافت کې نو دا نون د تثنیه بغورده مسلمان مصرین به مسلمون لري مسلمون خو چې کله د دې اضافت کې دا نون به غورده مسلمو مصر به پوه شو به باندې پوه شو تاسو په دې باندې پوه شو ښه بیا د مضاف او مضاف الیه چې یو ځای شي دا کوم مرکب جوړي مرکب اضافي د مرکب اضافي پہچان سره ډیر پہچانونه دي آسان پہچان خو دا ده په پښتو کې د دې په ترجمه کې در راځي دا په اردو کې دې په ترجمه کې کا کی کې راځي یا را ری ری راځي په دې کې لکه زه مې کتابي میرا کتاب ها اس کی کتاب دا ټول مضاف الیه دي پوه شئ او یا مې را پکې راځي ری پکې راځي لکه میرا میری میرے ہمارا ہماری ہمارے دسی پکې دا ټکی پکې راځي په عربی کې پہچان دار چې دوه اسمونه راغلي درې راغلي دي څلور راغلي پنځه راغلي دي شپږ راغلي دا ټول چې راغلي خو په دې کې دا لاولنې اسم لاولنې اسمونه دا پکې اسم ظاهر وي او اخرانه پکې ضمیر وي مطلب دوه راغلي دي دوه اولنې پکې اسم ظاهر دی دویم پکې اسم ضمیر دی سوچ باندې کوي خو بس دا مرکب اضافي دی درې اسمونه راغلي اولنې پکې اولنې دوه اسم ظاهر دي اخرانه پکې اسم ضمیر دی دا مرکب اضافي درې اسمونه راغلي دي درې اسمونه څلور راغلي دي پنځه راغلي دي پنځه اسمونه راغلي اولنې ټول چې دا اسم ظاهر دي او اخرانه پکې اسم ضمیر دی نو دا ټول به صحیح لکه قرآن مجید کې څنګه مثال لري چې ډېر ضمیرونه پکې راغلي نغه زما ذهن نه وته نه چې ضمیرونه پکې ډېر راغلي خاصه کما ته راځو زه ویم تاسو ته دغه شانتي چې کله دغه اسمونه راغلي اسمونه اولنی اسمونه چې رنده نه کېږي اولنی اسم نه کېږي دوه اسمونه راغلي دي اولنی نه کېږي دوه معرفه ده نو دا با مرکب اضافي سبای مرکب اضافي درې راغلي دي لکه ګوره غلام زیدین اولنی نه کېږي دوه معرفه ده نو دا مرکب اضافي درې راغلي اولنی دوه پکې دغري نکیره دي اخرانه پکې معرفه ده نو دا بومي څلور راغلي پنځه راغلي دي خو اولنی چې لري نه دا پکې نکیره دي او اخرانه پکې معرفه ده لکه باب طبقات روات البخاري نو بدی کې هم ګوره باب د طبقات روات اولنی درې چې دا راغلي او اخرانه دې دا پکې لکه پوه شو به باندې ها بری باندې پوه شو دغه شانتي یو پرې کې بل خبره ده
مرکب اضافي په باره کې چې دا مرکب اضافي د دې دوه قسمونه دي د اضافت دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي اضافت لفظي او یو ته ویل کېږي اضافت معنوي اضافت معنویه او اضافت لفظیه اضافت لفظیه به ان شاء الله سبا وایو اضافت معنویه دې ته ویل کېږي کنه چې په دې کې صيغه د صفت مضاف نوي خپل معمول طرف ته صيغه د صفت پکې معمول نوي دا مضاف نوي خپل معمول طرف ته صيغه د صفت اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه اسم تفضیل مصدر دا سوزونه دي نو کدا په خپل معمول طرف ته مضاف شوی نو دې ته ویل کېږي اضافت لفظي او د دې نه علاوه چې صيغه د صفت پکې نوي مضاف شوی خپل معمول طرف ته نو دې ته ویل کېږي اضافت لفظیه څور دوی اضافت لفظیه الګه دا پوښتنه دا اضافت معنویه ورته څور دوی اضافت معنویه چې صيغه د صفت پکې مضاف خپل معمول طرف ته نو اضافت لفظي ورته وي او کا صيغه د صفت پکې نوي مضاف خپل معمول طرف ته نو بیا ورته سوې اضافت معنویه معنویه ورته څه کوي چې دا لګه په معنا کې د مدري تعلق د معنا سره د اضافت معنویه فائدہ سره اضافت معنویه د دوه فائدو لپاره راځي یعنی دا خو یا د تعریف لپاره راځي او یا د تخصیص لپاره راځي د سره لپاره راځي د تعریف لپاره او یا د تخصیص لپاره تعریف ویل کېږي چې دا حکم د یو څه سره لګول حکم د یو څه سره خاص کول او تخصیص ویل کېږي حکم د مخصوص کسانو سره لګول د مخصوص سره نو کچرتا د دې اضافت دا معرفي ده شو اضافت څه ده شو معرفي ته نو بیا با دا تعریف پیدا کوي او که اضافت نکری ده شو جو تخصیص په پیدا کوي لکه ګوره غلام زیدین ما وی غلام زیدین نو غلام زیدین ما وی کنه نو دې صرف یو غلام زید چې کوم غلام دی هغه غلام ته مراد دی نو دا تعریف پیدا کو هو کله دې اضافت نکری ده شو نو دې تخصیص پیدا کو لکه زما غلام رجلین نو غلام رجلین ما وی نو دا ګوره لاول د غلام نه ټول خلق مرادو او چې ما رجل وینو خاصواله بګو اند خزو غلام دی نه مراد د ماشوم غلام دی نه مراد صرف په تخصیص پیدا شو صرف پکې تخصیص پیدا شو او چې کله اضافت معرفي ده وشو نو بیا پکې تعریف پیدا شو تعریف چې په یو څه باندې دلالت کوي معرفه په شخص معین باندې نو دا لکه غلام زیدی و غلام رجل ما وي نو دې دته مو غلام رجل ویل کېږي کله غلامي کله غلامي دته مو غلام رجل ویل کېږي هغه ذات هم ویل کېږي او صرف خاصواله پکې پیدا شو چې د خاص غلام ته نه مراد بلکې ست مراد ده د سړی غلام ته مراد ده او کما وي غلام زید نو د زید غلام د صرف مراد ده د عمر د بکر او د دوی نه مراد په دې پوه شوي ها اوس دا اضافت معنویه چې دی کنه د دې درې قسمونه دي څو قسمونه دي درې قسمونه دي یا درې آسان دغه ده کا مضاف الیه کدا مضاف د پاره ظرف وي کا مضاف الیه د مضاف د پاره ظرف وي نو دې ته ویل کېږي اضافت فیوی څور دوی اضافت فیوی یعنی پدې کې فی حرف جر چنده پکې مقدر وي سبق مقدر وي فی حرف جر مقدر وي لکه ته صلاه الليل نو دلته دا مرکب اضافي دی کنه علامه سره او لنه کې راو بهم معرفه ده صلاه الليل له پوه شئ به باندې نو دلته دا مضاف الیه د مضاف د لپاره ظرف ته کنه یعنی دا منز دا بل شپه کې کنه نو دې ته ویل کېږي اضافت فیوی څور دوی فیوی او په دې کې به فی حرف جر مقدر وي لکه موږ چې حرف جر چې اضافت وي مضاف وي نو حرف جر به مقدر وي کنه نو دا حرف جر به کله فی مقدر وي کله بلا مقدر وي کله بمین مقدر وي نو موږ وی د اسانه لپاره په کتاب کې اخر کله موږ اول ته وی چې اسانه چې د مضاف الیه چې کله ظرف د مضاف د پاره نو بدی کې به فی حرف جر مقدر وي او دې ته ویل کېږي اضافت فی وی څور دوی لکه دا صلاه الليل په اصل کې سره صلاه فی الليل سره په اصل کې صلاه فی الليل پوه شئ به معنی دویم نمبر کدا مضاف الیه د مضاف د جنس ته وي که مضاف الیه د مضاف د جنس ته وي نو بیا به دې ته ویل کېږي اضافت منی څو دوی لکه د خاتم فی الزتین دا د دې د جنس نه
ګوره دا ګوتې چې نه ګوتې عامه ګوتې نه ده او د سپینو زرو ګوتې ده د سپین زر دې چیز لري نو دې ته لګي اضافت منی څورته وای اضافت منی او کدا مضاف الیه د مضاف د جنس نو او دا مضاف الیه د مضاف د لپاره ظرف نو دې ته لګي اضافت لامی څورته وای اضافت لامی لکه غلام زیدین اضافت لامی څه مطلب دی چې په دې کې بلا حرف جر مقدر وي منی څه مطلب دی چې من حرف جر په مقدر وي پوه شئ نو فی حرف جر به کله مقدر وي چې کله دا مضاف الیه ظرف د مضاف لپاره او من حرف جر به کله مقدر وي چې کله دا مضاف الیه جنس وي د جنس مطلب دا دی چې لکه دا مضاف بغیر د مضاف الیه نه مراد لشي لکه خاتم غوتې د غوتې نو غوتې د سرو زرو مراد لشي د سپینو زرو مراد لشي د پیتلو مراد لشي د هر څه مراد لشي او دا شان دا مضاف الیه هم د مضاف سره خاص دی وي دا مضاف الیه چې د فضا سپینزر د سپینزر د غوتې مراد لشي او سپینزر تنه نه دیږي بنگړی مراد لشي سپینزر او بنگړی د سپینزر والی هر شی چې رندارت لشي پوه شو به معنی دې ته وګورئ اس کتاب ته المقصد الثالث في المجرورات مقصد ثالث په مجرورات کې مجرورات الاسماء المجروره هي المضاف الیه فقط و اسماء مجروره صرف مضاف الیه دي فقط یعنی صرف یو اسم دی مجروره صرف یو اسم دی نو چې صرف یو اسم دی نو مجرورات جمع ورې ذکر کړل دا غي وجه دا چې د دې چونکې اقسام ډېر زیات دي د هغه اقسام په جمع نه ده انواع په ذریعہ سره پدې کې دا ذکر کړل نو الاسماء المجروره هي المضاف الیه فقط صرف مضاف الیه ده مضاف الیه څه ته وایي د مضاف الیه تعریف کوي کل اسم نسب الیه شیء دا هر اسم دی چې نسبت کړل شوی هغه ته د یو څیز بواسطه حرف الجر بواسطه د حرف جر سره دا حرف جر په دوه قسم لري لفظا یعنی دا حرف جر یا لفظا وي نو چې حرف جر لفظا وي لك مررت بزيدين ويعبر عن هذا التركيب في الاصطلاح او تعبیر کولای کېږي د دې ترکیب نه د کم ترکیب نه چې حرف جر پکې لفظي وي حرف جر پکې لفظي وي په اصطلاح د نحویانو کې بانه جار ومجرور چې دې ته څه ویل کېږي جار او مجرور لکه پوه شئ جر مجرور نه جار او مجرور جار اسم فاعل لمانا جر ورکوونکی جارون حاصل کوم او تقدیرا یا وبکه حرف جر مقدر وي یا وبکه حرف جر سوي لکه غلام زیدین اصل کې تقدیره غلام لزید ويعبر عنه في الاصطلاح او د دې تعبیر کولای کېږي په اصطلاح د نحویانو کې بانه مضاف و مضاف الیه کدا مضاف ته اوسري مضاف الیه پہچان تاسو وې کنه نور هم ډېر شی پہچانونه دي او صرف دغه دوه زده کې په دې باندې هم تاسو لوی کار وشي ښا چې لکه اولنی پکې اولنی نه کې روي اخرنه پکې معرفي یا اولنی اسم ظاهر وي او اخرنه پکې اسم ضمیر وي کدوی او کدری خابل خبره ما چې تاسو لري دا چې یو پکې دا ده کنه چې اولنی اسم په مضاف او اخرنه په مضاف الیه اوس په منځ کې پکې نور اسمونه راتللو نو مضاف الیه مضاف وي یې مکه لپاره مضاف الیه د ورسره لپاره وسې مضاف وي ويجب د وسط دې نه حکمونه بیان حکم د جا دغه سره د مضافت تجرید المضاف عن التنوین خالواله د مضاف د تنوین نه او ما يقوم مقامه یا د قائم مقام د تنوین نه هغه پوه شو به معنی یعنی د مضاف حکم داره چې مضاف باندې با تنوین ناراضي دغه شانته مضاف باندې با الف لام هم ناراضي او مضاف باندې با تنوین هم ناراضي او الف لام هم ناراضي نو تنوین دغه نه اوري الف لام زمانه اوري تنوین او قائم مقام د تنوین به دغه ناراضي چې تنوین دا په انفصال دلالت کوي په څه باندې انفصال یعنی د کلمې په تاموالي باندې دلالت کوي د کلمې په پوروالي باندې دلالت کوي د کلمې په اخره کې راځي او اضافت دا په اتصال باندې دلالت کوي په څه باندې په اتصال باندې دلالت کوي د دې وجنه چې مضاف یو تنوین به نه راځي یا قائم او الف لام هم ناراضي په دې مضاف باندې په مضاف باندې الف لام هم ناراضي د دې وجه هم د قدا چې الف لام تیرنده د کلمې په تاموالي باندې دلالت کوي قائم مقام د تنوین نه څه مراد ده نو چې وونون تسنیه دي والجمعون تسنیه د نون جمع ده لکه جاءني غلام زید اصل کې دا غلامونو چې تنوین اضافه وکړو تنوین دلارو جاءني غلاما زید غلاما زید په ځای څنګه وو او مسلمو مسلم په ځای څنګه وو وعلم ان الاضافه على قسمين پوښه په دې خبره باندې چې اضافت په څو قسمه معنویه او لفظیه معنویه او بل سره لفظیه اما المعنویه تو معنویه دي ته ولي وي
وای معنوي ورته ولي وای معنوي ورته ځکه وای کنه چې دا په معنا کې تعریف یا تخصیص پیدا کوي په معنا کې څه پیدا کوي تعریف پیدا کوي یا په څه پیدا کوي تخصیص به پیدا کوي یعنی دې تعلق د معنا سره دی په لفظونو کې او دا ورستو چې کله دې لفظي څه کوي چې دا صرف په لفظ کې تخفیف پیدا کوي څه پیدا کوي تخفیف پیدا کوي ځکه ورته لفظي وایي لفظي په مې سبب وایي فهي ان يكون المضاف غير صفه ومضافه الى معمولها معنوي څه دا وایي چې بری کې مضاف صيغه صفت نه وي صيغه صفت نه وي چې معمول وي چې په مضاف خپل معمول درته صيغه صفت نه مراد څه شه اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل او سو مصدر نو چې بری کې دا خپل معمول طرف ته مضاف او اضافه لفظي وي کنه مضاف نو معنی ورته وي وهي اما بمعنى اللام او یا بدا په معنی د لام سره وي په معنی د لام سره بکله وي چې مضاف الیه د مضاف چې د مضاف الیه نه د مضاف د جنس نه وي او نه لایره لپاره سوي ظرف وي نه د مضاف الیه د مضاف الیه نه د مضاف د لپاره جنس وي او نه د مضاف د لپاره سوي لکه پوه شوي لکه غلام زیدین چې دا په اصل کې څنګه او دې ته څه لګيږي اضافه لامی څه دوی اضافه لامیه او بمعنى من یا په معنا د من باندې په معنا د من باندې بکلی چې کله دا مضاف الیه د مضاف د جنس نوي کله دا مضاف الیه د مضاف ته جنس نوي او دې د اضافه منی ویلږي څه دوی اضافه منی ورته اضافه بیانی ورته بیانیه اضافه بیانیه ورته اضافه منی ورته لکه خادم فی ذات باصل کې څنګه لکه او بمعنى فی یا بدا په معنا د فی باندې وي په معنا د فی باندې وکړي چې کله دا مضاف الیه د مضاف د لپاره ظرف وي ظرف لکه صلاه الليل چې باصل کې سره او د اضافه فیویه وي او اضافه ظرفیه ورته وي ظرفیه وفائده هذه الاضافه د اضافه معنوي څه فائدہ ده وای دا سره پر راځي وای تعریف المضاف چې دا په مضاف کې تعریف پیدا کوي څه پیدا کوي په تعریف معرفه کوي ان اضيف الى معرفه کچرتی اضافه شو معرفه ته دا غلام زیدین ته وګوره غلام نکره ده کنه خو چې اضافه نسبت معرفه ده وشو نو دا غلام معرفه کو عام غلام دي نه مراد بلکې صرف د زید غلام دي مراد ده او یا او تخصیصه یا به تخصیص د پر رضی یعنی دا مضاف کې به خاصواله پیدا کوي کله ان اضيف الى نکرتين کچرتی دری اضافه شو صدا نکره تک غلام رجلین لکه غلام رجلین شو لکه پوه شوی به دی باندې نو بنن سبق کې منګه دا ویل چې په کائنات کې دوه اسمونه دي یعنی اسم چې کنه دا مجرور راځي فعل مجرور نشي راتله چې په یو ټکی باندې جر راغله ده نو دا به همیشه لپاره اسم وي په فعل او په حرف باندې جر نشي راتله نو موږ چې په کائنات کې دوه سجونه دي چې پای باندې راځي یو مجرور به حرف جر ده یو مجرور به اضافه ته لګي بس د اضافه دا ذکر کوي مضاف الیه دي چې هغه باندې مجرور مضاف الیه به مجرور مضاف الیه هغه اسم ته وایي چې دې ته نسبت شوی وي د اسم د یو شی نسبت ورته شوی په واسطه د حرف جر سره شوی نو بیا ته جار مجرور بغیر د واسطه د حرف جر نشوي نه د مضاف الیه نو مضاف الیه تعریف دا شو چې دا هغه اسم ته ویل کېږي چې دې ته د یو شی نسبت شوی په واسطه د حرف جر مقدر سره په واسطه د حرف جر مقدر سره بیا موږ په وی چې د مرکب اضافي پہچان سره نو دا موږ وی چې لکه اولنی اسمونه اسم ظاهر وي اخرنه اسم ضمیر وي یا اولنی چې نه معرفه وي د منکره وي اخرنه معرفه وي کدوې چې بدبو کې اخرنه بدریو چې بدریو کې اخرنه بیا موږ هوګم درې وي چې په مضاف باندې با تنوین ناراضي او په مضاف باندې با الف لام ناراضي کا او د تنوین یا مشابه د تنوین باندې ناراضي ځکه چې تنوین او مشابه د تنوین دلالت کوي په انفصال باندې او اضافت دلالت کوي په اتصال باندې دا شان د الف لام هم دلالت کوي په انفصال باندې د کلمې په تاموالی باندې نه دا باندې ناراضي بیا موږ وی د اضافت دوه قسمونه دي اضافه معنوي اضافه لفظي اضافه معنوي دي ته وای چې بدی کې صيغه د صفت مضاف نه وي خپل معمول طرف ته صيغه د صفت په مضاف نه وي خپل معمول طرف ته د دې اضافه معنوي درې قسمونه دي اضافه لامی اضافه فیوی اضافه منی
اضافت الامی دي ته وایي چې مضاف الیه پکې د مضاف د مضاف الیه پکې نه د مضاف دا مضاف الیه نه د مضاف د لپاره ظرفي انا د مضاف الیه د مضاف د جنس نوي لکه غلام زیدین مثال شو. اضافت منی دي د مضاف الیه د مضاف د جنس نوي لکه خاتم فی زدین خاتم من فی زدین. او اضافت فی وی چې د مضاف الیه د مضاف د لپاره ظرفي لکه صلاه الليل. د اضافت معنویه فائدہ سره نه اضافت معنویه فائدہ دا چې دا په مضاف کې د معرفه مضاف معرفه کوي کچرته د دې اضافت معرفي د وشي او دا مضاف مخصوص کوي تخصیص به پیدا کوي چې کله نسبت نکیره ته وشي. واجب دې معنی یاد کوي وړوي.